بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 22 نمبر درس دی. ان شاء الله په نن درس کې به مونږه چې کوم آداب شروع کړي د دسماتي نو هغه کې به 5 شپږم او 9 نمبر وایو. سلور آداب مونږه ویلي دي. اول نمبر ادب هم ویلو چې کم کس او دسماته کوي غل پکار دي چې ډیر لري لاړ شي، لري ځای کې او دسماته کوي چې خلکو نظر پې نه لګي. او دویم ادب هم ویلو چې یاره داسې ځای کې دی او دسماته کوي چې هغه ځمکه نرمه وي او داسې اترایي وي. او دریم نمبر ادب هم ویلو چې کله باتروم ته ننوځي نو دعا به وایي او دسماتي ته کیني دعا به وایي. او څلورم نمبر هم ویلو چې کله باتروم ته ننوځي نو په ګس خپه ننوځه چې راوځي بیا په خیخ په راوځه. اوس دلته کې راته نور 5 نمبر ادب ښیي. د ان معنا ده چې یجلس معنا ده کینی. معتمدن معنا ده ډډه لګول. ډډه لګول اردو کې وی ټیک لگانا. علا معنا ده باندې. رجل خپې ته وی خپا. او هی معنا ده خپله. یسرا معنا ده ګس خپا ګسه. فا معنا ده نو. ان معنا ده بشک. ذالک معنا ده دغه. اعون معنا ده زیات مددگار. فی معنا ده کی اردو کې وی میں. خروج معنا ده وتل. او خارج معنا ده وتلو والا. اوس په دې باندې ځان پوی کو جی وای ان یجلس پکار دي چې کیناستل پکار دي. معتمدن ډډه لګول. علی رجله اليسرى په ګس خپه باندې. یعنی کم کس او دسماتی ته کینی نو هغه پکار دي چې په ګس خپه باندې ډډه ووخي. فإن ذلك وی فإن بشک ذلك دا ډډه وخل په دې ګس خپه باندې اعون ډیر زیات مددگار دی فی خروج الخارج دا دسماتی په وتو کې. یعنی خارج معنا ده وتلو والا او خروج معنا ده وتل. نو په وتلو کې د وتون کې سیز نو وتون کې سیز چې او دسماتی نو دسماتی په وتلو کې بیا ډیر زیات مددگار وي. کم کس چې په ګس خپه باندې او دسماتی ته چې ناس وي او په ګس خپه باندې داسې لکه خپل ډډه غونته والي نو د ده نه چې کم او دسماتی د ده کېږي نو په دې کې ورته ډیر زیات مددگار وي دا ډډه وخل او ډیر په اسانه باندې د ده او دسماتی کېږي څه تکلیف ورته نه وي. نو ان یجلس پکار دی چې کینی معتمدن او ډډه ووخي علی رجله اليسرى په خپله ګس خپه باندې. فإن ذلك بشک ده په ګس خپه ډډه وخل اعون زیات مددگار دی فی خروج الخارج یعنی د او دسماتي په وتو کې. اوس دلته کې وایي ان معنا ده همدقه یو معنا یې ده چې یغطي معنا ده پټول چپانا پټول. رأس سر ته وی. هو معنا د خپل. وقت وخت ته وی. حاجت ضرورت ته وی. او هی معنا د خپل. بیا و معنا د او د وقت معنا مکه وخت. استنجا ته وی جی. وی ان یغطیا پکار دی چې پټ کی رأسه خپل سر. وقت حاجته د خپل حاجت پورا کولو په وخت کې. و وقت الاستنجاء او د استنجا په وخت کې. یعنی مطلب دا دی چې کم کس او دسماته کوي هغه پکار دی چې د او دسماتی په وخت کې سر پټ ساتي. سر باندې د څه کپړه چې ټوپۍ دی په سر او
که استنجا کوي نو استنجا په وخت کې دیم په سر باندې خامخا کېښودل پکاري. سرتور سر او دسماتې کول یا استنجا کول دا مناسب نه ده، ټیک نه ده، د ادبو خلاف دی. نو دا موږ شپږم نمبر موږ ته ادب دا ښیي چې تاسو کله ضرورت په یعنی خپل ضرورت پوره کوئ یعنی او دسماتې کوئ یا استنجا کوئ. نو استنجا څه ته وایي چې انسان خپل اودسماتې وکړي، د اودسماتې نه پس چې کوم خپل ځان صفایي کوي هغې ته استنجا وایي. نو ان یغطی رأسه وقت حاجته و وقت الاستنجاء، وایي پکار دی چې خپل سر پټ کړي د حاجت پوره کولو په وخت کې او د استنجا په وخت کې. نو شپږم نمبر سر پټول دی جی. اوم نمبر ان معنا ده چې لا معنا ده نه، یبول معنا ده اودسماتې ورکوټې اودسماتې. فی معنا ده کې او جوهر چې دی که نه جوهر دا سوري ته وایي، یعنی په سورو کې اودسماتې کول دا ټیک نه ده. لکه داسې چېرته یو سوری وي او انسان په هغې کې اودسماتې کوي او د هغې نه څه څیز راوځي، مار یا داسې لړم یا بل یو داسې زخریله څیز راوځي او د انسان ته بیا تکلیف ورسوي، ټک ورله ورکړي، نقصان ورله ورکړي. نو جوهر سوری. فا معنا ده نو، ان معنا ده بېشک، هو معنا ده هغه، یمکن معنا ده ممکنه ده کیدی شي، ممکنه ده. ان معنا ده چې یکونو معنا ده کیږي، فی معنا ده وما زړه معنا ده کې، او جوهر مقه سوری ته وایي سوری. شیء معنا ده یو څیز یا څه څیز. من معنا ده نه. حشرات د چنجي منجي او مار لړم وغیره دغه د ځمکې چې کوم څیزونه دي هغې ته حشرات وایي. نو چنجي منجي چنجي وغیره. چنجي وغیره. او ارض ځمکې ته ارض وایي. فا معنا ده نو، یؤذي معنا ده تکلیف ورکوي. هی معنا ده هغه ته. اوس په دې باندې ځان پوه کړو په اووم نمبر باندې. وایي الله یبوله، وایي ان لا یبوله، وایي اودسماتې ورکوټې اودسماتې نه دي کول پکار فی الجحر په سورو کې. فانه بېشکه دغه یمکنو ممکنه ده ان یکونه چې وي فی الجحر په دې سوري کې شیء څه څیز من حشرات الارض، د حشرات الارض نه د ځمکې چې را کوم حشرات وغیره دي د دغې نه. فیؤذیه نو هغه ته به تکلیف ورکړي. نو دلته وایي الله یبوله فی الجحر او دسماتې په سورو کې نه دی کول پکار. فانه یمکنو نو بېشکه ممکنه ده ان یکونه فی الجحر شیء چې په دغه سوري کې څه څیز وي من حشرات الارض، حشرات الارض نه. فیؤذیه نو هغه ته به تکلیف ورکړي. نو دلته کې فرمایي مصنف رحمه الله اووم نمبر ادب موږ ته دا ښیي چې چېرته کې دا سوري وغیره وي نو هغې کې اودسماتې نه دی کول پکار. وایي کیدی شي چې په هغې کې څه څیز وي د حشرات الارض نه او دا کم کس اودسماتې کوي نو ده ته ضرر ورسوي. نو ګورئ چې دا آداب موږ ته بیانوي او دې ټولو آدابو مطابق چې موږ ژوند تېرو نو انشاءالله هغې کې به زموږ خیر هم وي او ثواب به هم راته میلاویږي. وایي ان یجلس معتمدا علی رجله الیمنی، ای په ګس خپه باندې ډډه وهل پکار دي چې کوم کس کیني اودسماتې ته. فإن ذلک اعون فی خروج الخارج، وایي بېشکه دا ډېر زیات مددګار دی د اودسماتې په وتلو کې. وایي ان یغطی رأسه وقت حاجته و وقت الاستنجاء، وایي پکار دی چې سر پټ کړي د اودسماتې په وخت کې او د استنجا په وخت کې.
بل وای الله یبول فی الجحر وای او د اسماته په سورو کې نه دی کول پکار فانه یمکن وای بشک یقینا وای کېدای شي چې ممکنه وي ان یکون فی الجحر شیء په دغه سوري کې سسیز وي من حشرات الارض حشرات الارض نه فیؤذیه نو هغه کس ته به تکلیف ورکړي چې کم په دغه سوري کې او د اسماته کوي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.